عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د په مسجد کې ناس اعتکاف کې یو سړی راغی او سلام یې په واچو چې کله به سلام واچو د ورله سلام جواب ورکړ هغه سړی غلی کې ناس داسې خپه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته تاسو کوي اے وروره ته ماته څه غمجن ښکاري څه خپه راته ښکاري ولې هغه ورته وی د الله پاک د پیغمبر د تر زویا یقینا زه غمجن یم باندې یو مصیبت دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ولې څه مصیبت دی در باندې ولې خفه ولې غمجن یې ما باندې د پلان کې حق دی په ما باندې د قرض پیسې دي په ما څه دي د قرض پیسې دي او زماري په هغه ذات باندې قسم چې د چا په قبضه کې زما روح دی ټیک شو زه دا طاقت نه لرم چې هغه ته دا پیسې واپس کړم زه طاقت نه لرم د هغه قرض د وجې نه زه سیمه خفه یم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل زه ستاسو سفارش کولی شم هغه ته چې زه ستاسو سفارش وکم دغه صحابي ورته یو څنګه چې تاسو مناسب ښکاري نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پاسېدو د جمعات نه روان شو پیزاري پخپو چې پیزاري پخپو کو د جمعات نه اوت کنه نو دا صحابي ورته وی و اے د الله د پاک پیغمبر د تر زویا خپل اعتکاف تیر کو ته خو په اعتکاف کې ناسي نو اعتکاف تیر کو چې تر جمعات وتی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاسونی وینم اعتکاف نه تیر کړي ما اعتکاف نه تیر کړي خو ما د دې روزي د صاحب نه اوریدلې دي او چې دا خبره وکړه د سترګو نه وښ کې روان شي ځکه نبی علیہ السلام په دغه ورځو کې نوې د صحابه کرامو نه جدا شوی وو ما د دې روزي د صاحب نه اوریدلې دي چې کوم انسان د بل مسلمان په خېګړه کې وځي الله تبارک وتعالى دلرا د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي د څو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي یو مسلمان د بل مسلمان په خېګړه کې روان شو الله دته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي او ایمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې دي چې چا صرف یو ورځ د الله د رضا لپاره اعتکاف وکړي یو ورځ اعتکاف وکړي الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ درې خندق جوړي درې خندقه او د هر خندق دومره فاصله ده لکه ځمکه او اسمانونه نو چې لس کال د اعتکاف وکړي لس کال اعتکاف ثواب الله درکو نو دا مې درته وی چې په دې اخره عشره کې د مسلمانانو سره خېګړه ډېره وکړي خاص کر غریبانان یتیمانان کونډې ټیک شو ګوره په خپله محله کې پیسې ولا ورکوي په دې د بچو ته پیزار والا په دې د بچو ته جوړې والا بس دا هغې اختر سنبال که د هغې اختر څه کا سنبال کا دا سرسایه هم دې دپاره دا سرسایه